أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. مخکې آیتونو کې تذکره د دې وه چې مسلمانانې زنانه دي که هغه خپلې لوڼه دي که بیبیانې دي دې ټولو ته دا خبره ورسوه چې کله د ضرورت د وجې نه بهر ته راوځي نو ځان باندې غټ غټ پړوني دې راواچوي. غټې بورقې دي، غټ پړوني دي چې هغه پرده ده، ستر دی. دې دپاره چې پیژندلی کېږي نه چې په دې پړونو کې دننه څوک دي، په دې بورقه کې دننه څوک دي، د دې پته نه لګي. په داسې انداز باندې دیلا دغسې غټه جامه اغوستل پکار دي. او کله چې دا خبره داسې نو دی ته به پته وي قرآن و سنت باندې عمل چې دې ته دا معلومي چې په دې کې موږ څوک پیژني نه. نو چې کله دې پیژندلی کېږي نه نو څوک به ورته لاس هم نه اچوي، ولې هر چا ته څوک لاس نشي اچولی. و چې کله پیژندلی کېږي کله پکې ستر او پرده نه وي نو هغه طرف ته بیا د خلکو میلانی. منافقان خلق دي، پزړونو کې مرض دی، میلان دی زنانو ته، پروپیګنډې کوونکي خلق دي. نو دې د خپلو کارونو نه قلار شي. که قلار نشو نو دی به بیا خپل حشر ویني. دی باندې اعلان به وکړی شي چې او کم ځای کې نیوی کېږي، کم ځای کې موندی کېږي، لیدی کېږي، نو نیوی کېږي دی او قتلولی کېږي دی. د آیتونو کې تذکره د قیامت کوي. خلق تپوس کوي قیامت به کله وي. قیامت هر کله چې دی د دې قیامت د پاره تیاری پکار دی. قیامت کې مومنان به کامیابی او کافران چې دي هغوی به جهنم کې په اور کې وي، ناکامه وي. هلته کې د دې هغه واویلا دی به د دې په مخونو باندې اړولی کېږي، راړولی کېږي. دی به هلته کې اوازونه کوي های افسوس، موږ د الله خبره منلې وې، د الله د رسول یو منلې وې، لیکن بیا خپېمانتیا پیدا نه ورکوي. دی بدام وی چې ربنا
اطعنا سادتنا و کبراءنا. په دنیا کې موږ د خپل غټانو خبره منلوا، د خپل سیدانو پیرانو خبره یو منلوا، د خپل مشرانو خبره یو منلوا، نو موږ د لارې نه واړولو. نو الله دې له دوچن عذاب ورکي. دا بالته کې وایي الله رب العزت د طرف نه بوته جواب هم میلاویږي. مخکې تیر شیو سورۃ اعراف کې تیر شیو چې الله بوته وایي لکل ضعف، د هر یو د پاره ضعف دی، دوچن دی، لیکن تاسو په نه پوهیږئ. ورپسې تذکرہ بیا کوي د موسی علیہ السلام. موسی علیہ السلام راغله او خلکو ته مسله بیان کړو. د الله برگزیدہ پیغمبرو الله ته ډېر نږدې و. خلکو هغه پسې څه خبرې کړوي. دا یو قسم تسلی ده. ما او تاسو کې خبرې کوي. زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تم تسلی وا چې هغه پسې خبرې کولې، نو الله وی پریشان کېږم ما کوي بلګیا وي. تاسو له بس پکاري مؤمنان الله تقوا پکار دا، صحیح خبره پکار دا، نیک اعمال پکار دي. نو الله به اعمال قبلې بخنه به د ګناهونو کوي. چا چې د الله د الله رسول تابعداري کړل نو کامیابی د هغې دپاره ده. بیا د اسمان نو د ځمکې باندې کوم چې امانت د هغې پیش کولو د هغې تذکره کوي. آخري انجام د مشرکانو سړو، د مشرکانو ښځو، د منافقانو د هغې تذکره به کوي، او د مؤمنانو. یسألک الناس عن الساعة، دا خلق تپوس کې استانا د قیامت په باره کې، د قیامت باره کې تپوس کې دا قیامت به کله راځي، قیامت به کله واقع کیږي، دا دوباره ژوند به بیا کلی. قل انما علمها عند الله، وتوای یقینا علم داغه دا الله سره دی، بل چا سره د دې علم نشته. مخکې سورۃ لقمان کې آخر کې ویلو قیامت به کله راځي، د دې علم د الله سره دی. او ما یدریکا، او تعالی څه خبر درکې لعل الساعه تكون قریبا، شاید چې دا قیامت یې نږدې، قیامت نږدې دی، ډېر نږدې دی، را روان دی. وی کل ما آت فهو قریب، وی کم یو شی چې را روان دی نو هغه نږدې دی. دلته کې پسې خلک هم روان دي هغه طرف نه، قیامت هم را روان دی. یو بل سره وزر میلاو شي. ان الله لعن الكافرین واعد لهم سعیرا، یقینا الله لعنت کړي کافرانو باندې او تیار کړي د دې لپاره جهنم، تیار کړي د دې لپاره اور. خالدین فیها ابدا، نو همیشه وي په دې کې همیشه. کافر دی نو همیشه د پاره په جهنم کې وي. لا یجدون ولیا، نبومی څوک ځان له دوست ولا نصیرا او نه مددگار. څوک ولی به نه چې د امدادو کی، مددگار به نه چې د امدادو کی. یوم تقلب وجوههم فی النار، پاغرز باندې چې اړول کی بدی په مخونو د دی باندې په ور کې، ور کې د دې ډډې بدلول کیږي. با دی با جهنم ور دے اپ ہر طرف باندې بلیږي. لیکن دا د دې نور آغا د پریشانی خبر ذکر کې، نور پریشانه کولای کیږي، با اړول کیږي، راړول کیږي. با کله چې خلک ورتول کوي نو هغه کې هم دا کسب کوي. سیخان ورته ناو پس چورلای دے بسیم چورلای، دا کافر ډډې بډې کولای کیږي. با پدې جهنم کې یقولون دی به وی علی تنا تان الله و تان الرسول، هاي افسوس تابعداری کړو موږ د الله، تابعداری کړو د رسول. خبره منل و موږ د الله، خبره یو منل و د رسول. دا الله او د الله د رسول خبره یو منل و نو دا قصه ونن نه کېدا.
نو بیا به وایي الله ته به پر یاد کوي یا الله. وقالوا وی بدی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، اے زمونږ رب یقینا موږ خبره منل و موږ تابعداري کړو د خپلو مشرانو غټانو، د خپلو پیرانو سیدانو، وکبرانو د خپلو غټانو، فاضلونا السبیل نو ګمراه کړو موږ د لارې نه، واړولو د لارې نه، کومه چې نیغه لار وه د هغې نه یې واړولو. ولې چې ګورې ډېر پیران داسې دي چې هغه په باطله باندې روان دي، ښه پکې هم شته، لیکن اکثریت چې ګورې نه باطل باندې روان دي. څه کوي وی نور چاته دی نور څه ته ضرورت نشته، بس دلته کې راځه مونځ مه کوه، روجي مه نیسه، بس راځه دلته کې موږ لا پیسې را کوه. زمونږ خیال دلته کې ساته د دې لنګر خیال ساته نو خپل پیر خیال ساته، نو بس بیړه به دې پاري. ها په دې باندې خو نه پار کېږي، دا خو لګیا دي. بعضې دا پیران چې ګورې بعضې به داسې پکې نه به ګیری نه به بریتي نه به مونځ کوي، بعضې پکې داسې مونځ نه کوي، او بعضې که مونځ کوي چې د ځان له کور کې کوي، ګوټ کې کوي. نو چې سړی مونځ نه کوي نو هغه د سره مسلمان نه وي، او په ګوټ کې چې مونځ کوي نو بعضې پکې داسې چې د سره بهر ته جومات ته د مانځه پار نه راوځي، نو جمعې مانځل هم نه راوځي، چې جمعې مانځل نه راوځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې 2 جمعې 3 جمعې چې یو سړي بغیر د عذر نه جمعه پرېښوده نو دی د الله په کتاب کې منافق ولیکلی شو، او دا منافق زمونږ پیر صاحب دی. ستاسو پیر څوک دی؟ لکه هغه منافق دی، پیغمبر او د منافق ویلی د الله په کتاب کې دی منافق ولیکلی شو چې ورانیږي نه. ښه هغه کتاب دارنګې عام منځونه چې نه کوي 15 ټیمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو زما زړه دا غواړي چې په خپل ځای باندې بل څوک ودروم، او نوجوانان راجمع کړم هغې ته ووایم راځئ لرګي راجمع کړو، کم کسان چې په بې عذره په جماعت په کورونو کې منځونه کوي او د هغې کورونو کې هغې اوسېږم، هغه کورونه وله م اوسېږم، او کورونو کې دی پکې دننه وي چې دی پکې م وسوځي. دې نه د مانځه اهمیت معلومیږي، مانځه څومره اهمیت دی. بیا په جمع باندې جومات کې جمعې مونځ دی، نه جمعې مونځ هغه ځانله نه کېږي، یوازې نه کېږي، هغه په کورونو کې نه کېږي، په ګوټ کې نه کېږي، هغې لپاره شرطونه دي. اختر مونځ دی هغې لپاره هم شرطونه دي، کوم چې جمعې لپاره دي. نو موږ د خپلو غټانو خبره منل وه، سعادتنا د خپلو سیدانو خبره یو منل وه، د پیرانو خبره یو منل وه، مولیانو خبره یو منل وه، کبرانو د خپلو غټانو یو منل وه. فاضلونا السبیل نو واړولو موږ د لارې نه، د دین نه یې واړولو. نو چې دا کسب یې کړی نو یا الله آتیهم ای زموږ ربه نو ورکړي دې لره ضعفین من العذاب، دو چنده عذاب نه، دې له دوچن عذاب ورکړي. ولې دا کسب یې کړلی موږ یې ګمراه کړي یو، په خپل هم ګمراه موږ یې هم ګمراه کړي، نو دوچن عذاب وله ورکړي. ما مخکې ووی سورت اعراف کې و لکل ضعف، د هر چا دپاره دوچن دي، ولکن لا تعلمون، لیکن تاسو نه پوهېږئ، شعور نه لرئ، پوهه پکې نشتی. ولعنهم لعنا کبیرا، یا الله لعنت کې په دې باندې لعنت لوی، د خپل رحمت نه ډېر لرې وساتئ. دا خو د دغې مریدانو خیرې به یې په هغه وخت کې الله ته به یا الله داسې ورسره وکړې داسې ورسره وکړې. نن لګیا یې دنیا کې خبرې مني. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا، اے مومنانو
مکه گئی تاسو دا خلق پشان اعظم موسی جی تکلیف ورکړل موسی علیہ السلام لا موسی علیہ السلام په دور کې خلقو موسی علیہ السلام نه تکلیف ورکړل موسی علیہ السلام پسې خبري کړلی فبرأه الله مما قالوا نو الله بری کړل اغلرا بری کړل الله اغلرا مما قالوا دا غسنه چې د خلقو وي د خلقو به کوم الزامونه لګول خلقو به کوم خبري کولې الله دا غي نه بری کو وکانه عند الله وجيها وده الله تعالی پر نسبت مخاورز وده د عزت والو الله په نسبت او دغه خلک پس لګیا دي خبري پسې کوي رسو سورۃ الصف کې برازي وے خلقو لما توزونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم اے خلقو تاسو مال تکلیف ولې راکوي حال دا چې تاسو ته پته چې د الله رسولم فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم کله چې هغه کاغه شون الله د هغه رونم کاغه کړه لګیا موسی علیہ السلام بس خبرې کوي مخکې خبره تیر شو قارون خبره وا قارون لګیاو موسی علیہ السلام باندې بدنام لګولا فبرأه الله مما قالوا الله بری کدا غینا نور بدنام هم بعضی کتابونو لیکلي مختلف یو صحیح حدیث کې راځي خلقو وے چې دبائیں برګې ده یا دې دبائیں بل مرض ده پوښیده یو مرض پکې ده آدر وته یالته کې حدیث کې نو دا پوښیده مرض ده انسانانو سړو کی موسی علیہ السلام یو پیره غسل کاو نو چکلا سړی غسل کې نو مختصر جامه غوندي بیا دمغه یې دور کې خلک یا پرتګ واغوندي یا جنگي واغوندي یا لنګ واغوندي لنګ وای آی کې غسل کوي موسی علیہ السلام د خلکو سره بدغه سي عام خلکو په بربند لامبل موسی علیہ السلام د غسنه کولا خلکو په دغه الزام لگاوي چې د جوړ نه دی زکا چاہے دې کې دبای برګې دی زکا موسی علیہ السلام جامع خو دې خپل او دا لنګي وهلو غسل وکړو ګټه مای جامع خو دې موسی علیہ السلام چې غسل وکړو ځان وس جامو ته برابرای جامع راواخلی جامو ته ځان برابرې ناسه وګټي منډې کړې څنګه منډې کړې په خونیشته راغی او دې ضرورت خونیشته دا الله کړنو الله دې ته محتاج نه چې په بینه رواني په نه بزي الله مخکې خبره کړوا خېټه باندې باز زند سرچې په خېټو روان دي هغه په کوم ځای کې په نشته روان دي نو ګټه روانه د منډي وای موسی علیہ السلام پسې دې نام سای راغستا منډي کړې پسې 100 به حاضر او ګټه زما جامې ګټه لا خلکو په منځ کې ودرې موسی علیہ السلام ډېر سخت غوسه دی هغه ګټې له سو گزاره په خپل امسا باندې ورکړو جامې ته راغستي جامې واغستي خلکو ولې دا ظاهر چې کوم ښکارې دو او کله سړی لنګ والے نو سړی د پدم لګي او لون شوی دی لنګ کپړه لم د شیدن او دنه د اندامونو پته لګي الله رب العزت یو سړی بری کوي نو هغه په دې طریقې باندې هکې باندې د موسی علیہ السلام څخه قصور نه و موسی علیہ السلام بارے خلکو ته پته ولګي چې او د خو روغ دی دمه خو هیڅ مرض نشتی الله بری کو وکانه عند الله وجيها او د الله پرز باندې عزت والا مخورز یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا اے مومنانو دا الله نه او یریږي یو خبره چې کوي نو خبره صحیح کوي ټیک کوي برمحال کوي یصلح لكم اعمالکم الله به جوړ کی روب کی قبول بکی استاسو اعمال و یغفر لكم ذنوبکم
او بخنه بکې تاسو تاسو د ګناهونو او مې یطع الله ورسوله او سوچې تابعداري کوي د الله او د الله د رسول فقط فاز فوزا عظیما یقینا دې کامیاب شو کامیابی لوی سره صحیح طریقې باندې کامیاب شو ان عرضنا الامانه على السماوات والارض یقینا منګه پیش کړه امانت په اسمان نوز مګه باندې په غرونو باندې فابینا يحملنها ناغي انکار کو پدې کې د خیانت کولونه واشفقنا منها او يريدل پای کې د خیانت کولونه وحمل الانسان او خیانت کو پای کې انسان انه کان ظلوما جهولا یقینا دا انسان دې ډیر ظالم او جاهل عام خبره ده بعض خلک وي اسمان نو باندې مګه باندې دا منځونه روزه دای په پیښړو هغه دا مونږ نشو کولای دا خبره څو خوند کې نخ کاری او انکار کو مونږ دا نشو کولای انسان ته وته ز کوم وي خبره نار مفسرین لیکي ان ارزنا الامانه یقینا مونږه پیښړو امانتونه د هر شی داغه مطابق امانت هغه کارونه هغه تاواله شو اسمانونو ته داغي کارونه حواله شو زمکه ته داغي کارونه حواله شو غرون ته داغي نور د سپومې دا ستوري دي هر یو شی ته خپل خپل عمل حواله شو خپل خپل کار وته حواله شو ډیوټي حواله شو هغه ټول وې مونږه بالکل منو مخکې قران کریم کې بل ځکه الله وایي اسمان او زمکه ته الله وایي تاسو په خوشاله راځي که په خفګان قال واتینا تعین و موږ راځو په خوشاله باندې خبره منو تابعداري کو ډیوټي څه راته ملاوي کو کما ډیوټي چې هغه ته حواله شي د ناغي هغه بالکل صحیح ټیک تر اوسه پورې په څه خبره نه راغلي اسمان ته ګور اسمګه ته ګور غرون ته ګور ستورو سپومې او دیشن ته ګور په وخت باندې زی او په وخت باندې راځي چرته بګیس ناغه نه د کړي چټي نه د کړي ښا نفابینا يحملنها ناغي انکار کو پدې کې د خیانت کولونه واشفقنا منها او يريدل پای کې د خیانت کولونه کپدې کې خیانت کو الله بیا سزا را کوي خیانت نکو وحمل الانسان انسان ته چې کوم ډیوټي حواله شو ناغه انسان هغه خپل ډیوټي پورا نکړه چل کې حمل انسان په خیانت کو انسان ته چې کوم صح حواله شوی دی هغه کې خیانت ګور وته کنه خپل معاشره کې ګور خپل کور کلی کې ګور خپل محله کې ګور سمرا کم انسان مسلمانای باندې پورا دی سمرا په کمه کوتای کوي یا دی ډېر انسانان داسي چا غروغ دي خپل ډیوټي سر تر رسي مخکې ویلو فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر بعضی هغه خپل نمبر سر کړل خپل ډیوټي سر تر رسول الله بعض داس یہ انتظار کی دی لګیا دی خپل ډیوټي سر تر رسي ال دی انو په مړشي دی او دا په لګیا دی خپل کار کوي انه کان ظلوما جهولا یقینا دا انسان دی ظالم جاهل دی ظلم کون کې خلاف کوي دا الله خلاف کوي دا رسول خلاف کوي د خپل ځان سره دشمنی کوي ليعذب الله المنافقين دیا پاره چې الله عذاب ورکی منافقانو سره منافقانو خذلا مشرکانو سره مشرکانو خذلا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الله مهربانیو کې مؤمنانو سره مؤمنانو خذبانه وکان الله غفور رحیم دی الله بخون کې مهربان سورۃ ختمی کې دی باندې سورۃ ختم شو ترجمه بیان ان شاء الله وکړو پدې کې خطابات سورۃ ممتاز په خطابات دولس باندې امثله پکې ثلاثه درې مثال نه پکې رسم باطل بګیو چې متبنا چا جو ته زوی ویلی داغه خزا هغه انګور کیږي نه دا تذکرہ پکې و الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي